نور عالم خان خو پیژنئ کنه اوس چې جمعیت ته راووختو مخکې پی ټی آی کیو او اوس ماشاءالله پېښور نه ولاړ دی دی یو 15 کاله مخکې د پی ټی آی حکومت لا نو راغلی زما خواله راغی زه درته دې پسې یو خبره کوم چې انجینیر عبدالرحیم صاحب دا امیر نور الاسلام امیر دی ما له راغی وایي مفتي صاحب نور عالم خان زما ډېر ښه ملګری دی زما خواله ډېر راځي اوس هم راځي وی زما یو ملګری دی عالم وی هغه خوب کتلی دی خوب یې څه کتلی دی وی دا خوب دی عالم کتلی دی چې ما نور عالم خان ولیدو چې رسول الله وله په خپلو لاسو مبارکو پټکې وی وی زه د دې خوب تعبیر ته راغلی یم چې ما ته ګوره نور عالم خان ته ګوره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاسو مبارکو ته ګوره او بیا په هغې باندې پټکي ته ګوره ما ته وایي د دې څه تعبیر دی مای خوب دی ډېر ښه خوب دی خو د تعبیر پته بیا بعد کې لګېږي چې د دې څه تعبیر دی پی ټی آی کې مې وخت تېر کړ رب کائنات هغه د رسول الله پټکی نور عالم خان ته د قائد فضل الرحمن په لاس باندې په سر کړ ماشاءالله هغه پارټي پرېښودله او جمعیت علماء اسلام ته راووختو کتاب ته راووختو او د کتاب نه دا د الیکشن لړاوی چې کله کتاب ته راووختو ما ته هغه خوب رایاد شو چې ای نور عالم خانه تاله چې رسول الله کوم پټکی والو نو دای درلا د جمعیت پټکی والو خو تا ته پته نه وه تا په پی ټي آی کې لامبو واله او پته درته نه وه او رسول الله دله په سر باندې د قائد فضل الرحمن پټکی تړلی او انشاءالله چې رسول الله چاته پټکی ووایي سم خیل دی امام مالک رحمه الله خوب کتلی د رسول الله په مسجد نبوي کې پیغمبر علیه السلام ناست دی مجلس یې لګېدلی دی امام مالک صاحب ورله په خوب کې راغی وایي ای د خدای پیغمبره د دې یېرې د وجې نه حج له تلی شم او نه عمرې له تلی شم هسې نه چېرته د رسول الله د مدینې منورې نه ماله بار مرګ رانه شي نو دا راته وایي چې زما څومره عمر پاتې دی که عمر مې ډېر خو چې عمرې ته لاړ شمه حج ته لاړ شمه او که عمر مې کم نو بیا نه ځمه رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست دی او د لاس مبارکې ورته داسې ونیوه دی چې د خوب نه راپاڅېدو په دغه ټیم کې د خوبونو معبر ماهر علامه محمد ابن سیرین رحمه الله هغه ته یې کس ولیدو چې د دې خوب تپوس دې وکړه خو که تپوس ته نه وکړي چې دا خوب چا کتلی دی خوب والا به ورته نه ښیي صرف تعبیر به دې تپوس کړي هغه چې کله ابن سیرین رحمه الله ته ورغی وایي داسې خوب یو کس کتلی دی او رسول الله نه دا سوال کړی او هغه ورته دا جواب کړی دی هغه ورته وایي ابن سیرین وایي دا خوب د امام مالک رحمه الله نه علاوه بل څوک نشي کتلی دا امام مالک کتلی دی خو ورشه د امام مالک نه اجازت وغواړه چې تعبیر یې درکړم او که در یې نه کړم هغه ورغې وایي صاحب تا خو ویلې چې ما ورته مه ښیه هغه په غیر د ښودو نه مالک چې دا خوب چا کتلی دی دا امام مالک رحمه الله کتلی دی خو د تعبیر اجازت غواړي چې تعبیر درکړمه که نه وایي او ورشه ورته ووایه چې تعبیر راکړه نو هغه ورته د قرآن د آیات ویلي چې د پنځو خبرو علم دا د الله د ذات نه ما سوا بل چا سره نشته نو هر خوب رښتیا کېږي چې څوک څه خوب ګوري نو ای نور عالم خانه تا ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه پګړۍ په سر تړلې وه هغه د امامتۍ پګړۍ نه وه هغه د دستربندۍ پګړۍ نه وه هغه د جمعیت علماء اسلام د جمعیت د شاملېدو پګړۍ وه قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين هغه خوب تاسو ولیدو چې هغه رښتونی شو او الله پاک هغې له وجود ورکو نو چې دې پاټۍ ته خانان راځي تاسو به دا نه یاستئ چې خان له ولې
ټیکټ ورکو خان له ټیکټ ځکه ورکړی چې رسول الله ورته د مخکې نه دستربندي کړې ده د دې پارټۍ دپاره. نو بیا زه څوک یم او بل څوک دی چې هغه دا اعتراض کوي چې انجینیر صاحب پکې ولې راغلی او یا پکې نورالاسلام صاحب ولې راغلی دی. دې ته هغه خلک راځي چې کوم رب ته محبوب وي هغه د علماو ملګري کېږي، چې رب ته څوک محبوب نه وي هغه د علماء کرامو ملګرتیا نشي کولی.